جنگ خو به انسان په څه شي کوي دا د پښتنو وطن دی چې ستا د پلار دا جرت نه چې کېدلی چې ما موږ باندې کې د پنجابي بادارانو دا سوچ دی پښتون چې څوک په تشدد کې ساتي دا به هلته ته حکومت پې کولی شي اوس وخت راغلی دی چې نور زمونږ وهل نه د دوی وهل وشي اوس وخت راغلی دی چې په دې خاوره باندې نور هر هغه غاضب چې دا خاوره ته جبر ته د دغې خاورې غلامۍ ته راغلی دی چې هغه د دغې ځمکې نه وشړو چې دی د چمن ګیټ بند کړي ته یې د کیلې ګیټ بند کوه راوځه د یو ژبې ورونه یو یو قام یو ولې سره لانجه یو ځای په یو ځای شو دا خوږ وطن چې وګټو کړئ د خپلې خاورې نه به دا غازبان شړو خپله خاوره خپل وطن به جوړوو د چمن اولسونه هم ډېر په مینه باندې راغلي دي د خپل وطن د خپلې خاورې غږ په یو ځای پورته کول غواړي سیاسي مشران دغې غونډه ته په دې نیت راغلي دي چې د خپلو اولسونو سره په یو ځای د خپل وطن خبره وکړو زمونږ وکیلان د میډیا والا تاجران علما او د ژوند د تیرولو د مختلفو پیشو سره بلکې نه به یې هېروو په چمن کې زموږ ډېر درانه لغړیان چې څومره دي دا راغلي دي دلته خو چې څومره هم دي ټولو ته سلام کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته محترمو خبره دلته د چا هم د ذات خبره نه ده دا د دغې خاورې خبره ده دا د دغې وطن خبره ده دا د پښتون وطن د اختیار خبره ده دغې استعمار زمونږ په خاوره باندې زمونږ په وطن باندې قبضه وکړله تسلط یې پې قایم که او بیا یې د پروپیګنډې د ذریعې دا پښتانه د یو بل سره تقسیم کړل بیا یې د تشدد د لارې سره تقسیم کړل یعنې چېرته یې په جیلونو کې اچوه چېرته په میډیا پروپیګنډه ورته کوه چېرته په اخبار او په ټي وي کې دوی ذلیلوه چېرته په نصاب کې داسې پالیسۍ راوله چې پښتون قام تقسیم وي بیا په دوی باندې تشدد آسان وي بیا د دوی خوړل آسان وي زما ډېر درون محترم قامه تاسو ته دې پته وي خدای پاک تاسو ته ډېر څه درکړي دي خو البته زمونږ او ستاسو پوهه په هغه نشته دی په دې خطه کې په ځمکه باندې هم او په ځمکه لاندې هم خدای هغه وسایل خدای هغه خواږه تاته درکړي دي چې هغه په دې خطه کې د بل چا سره نشته ته ګوره په دا ټوله خطه کې که ته خوږه انار او انګور یادوې نو د چمن د کندهار او داسې تر ژوپره دا دلته موجود دي کمڼې یادوې دلته دي محترمو زه د خبره پوره کړم زه یو مقصد مې دی په دې کې که تاسو د دنیا تر ټولو خواږه امرود غواړئ نو په کوهاټ کې به پیدا شي که املوک غواړئ نو په سوات کې به پیدا شي که خواږې مالټې غواړئ نو په مالاکنډ کې به پیدا شي
کتاسو خواږه انجیر غواړئ نو په بنو کې به پیدا شي دا وطن کتاسو چلغوزه غواړئ زنغوزي نو په وزیرستان کې به پیدا شي په ځمکه باندې قیمتي میوې بیا په ځمکه لاندې سره زر قیمتي شی دی بویا محمد خیل میران شاه د سرو زرو ډکه ده که تاسو کاڼي یادوئ نو تر ټولو قیمتي کاڼي دا په مومندو کې ماربل پراته دي که تاسو زمرود یادوئ نو په سوات کې پراته دي که تاسو کویله یادوئ نو د دغې خواست د دغې دوکۍ هرنایي نه راواخله دا تر درا دمخیل پر پراته ده گیس کا یادوئ نو د شوی نه واخله تر کرک پر پروت دی یورینیم دا مروت په لاندې سایډونو باندې پراته دي دا پښتون وطن دا خدای پاک د وسایلو نه مالامال کړی دی ډک دی ځنې په دې خاوره باندې یو تاریخي کام پروت دی پښتون کام یو تاریخ لرو موږ دا یو اصلي او نسلي کام دی خو البته په دې خاوره باندې د پښتنو اختیار نشته دی ځکه پښتانه په روزګار پسې د دنیا نورو سیمو ته تللي دي دلته بدامني ده دلته بېروزګاري ده دلته بې تعلیمي ده او دا خاوره په هره سطح باندې استحصال پې کېږي او د دغو ظالمانو د دغو پنجابي بدارانو دا سوچ دی چې پښتون چې څوک په تشدد کې ساتي چې څو یې په ډنډه وهي دا به هلته ته حکومت پې کولی شي دا چې څومره دهشتګردي کېږي دا چې څومره تشدد کېږي دا په دې خاوره دی په دې کې فکر کوي چې پښتون کام چې ته وهې بیا به دی سم وي دا ته به وهل ورکوئ خو اوس وخت راغلی دی چې نور زمونږ وهل نه د دوی وهل وشي اوس وخت راغلی دی چې په دې خاوره باندې نور هر هغه غاضب هر هغه ګنده مخ هر هغه ګنده قدم هر هغه ګنده سوچ چې دا خاوره ته جبر ته دا خاوره ته استعمار ته د دغې خاورې غلامۍ ته راغلی دی چې هغه د دغې ځمکې نه وشړو هغه د دغې وطن نه وشړو دوی دومره ځانونه د دغې خاورې مالک شماري دا گیټ دی د چمن گیټ دا د چا خاوره ده دا د چمن د خلکو خاوره ده چې کوم خلک پې ولاړ دي یو انچ ځمکه دلته نشته دی خدای د ځان مالک جوړ کړی دی او دا خلک دلته د غلامانو په شان ساتي دا ټول وطن دا زمونږ پښتون وطن دا زمونږ تاریخي وطن دا زمونږ د نیکونو وطن د خپلو نیکونو وطن باندې دی راته وایي چې ته به ایخوا ځې دې خوا به نه ځې پرون موږ فیصله ورته وکړله چې ستا د پلار دا جرت نه چې کېدلی چې ما موږ منې کې دا زمونږ وطن دی دا زمونږ د نیکونو وطن دی دا زمونږ پلارنی وطن دی مورنی وطن مو دی په دې کې موږ په خباړې کړي دي دا مرضي ستا نه ده دا اختیار ستا نه دی چې ته به دلته راځې او خلکو ته به وایې چې ته چېرته تللی شې چېرته نه شې تللی دا د پښتنو وطن دی دا د پښتنو اختیار دی زمونږ تاریخي وطن دی په ورځ کې مو چې سل ځله خوښه شي هغې خوا ځو دې خوا ځو دا زمونږ خپلې مرضي دي نو محترمو دا د اختیار خبره ده د چمن ښار که تاسو وګورئ په هره ورځ باندې په دې ګیټ باندې چې کوم بېعزتي د پښتون افغان قوم کېږي زه رښتیا درته وایم چې یوازې د دغې ګیټ بېعزتي او بې احترامي چې کوم د پښتون افغان کام روانه ده دا زمونږ دپاره کافي ده چې مونږ یعنی استی آخری ننګ خو به انسان په څه شي کوي غیرت خو به په څه شي کوي یو څه خو به داسې هم وي چې په وینه کې د جوش راولي یو څه خو به داسې هم وي چې ننګ در پکې پیدا کړي داسې پیښې داسې څه خبرې چې هغه وشي د انسان هغه یو په وجود کې یو ساه راشي چې زه دا ظلم نه منم دا کوم ظلم شروع دی دا کوم جبر شروع دی دلته لغړیان به ناست وي فخر پې کوو زمونږه دا د روزانه لږ څه روزګار د کولو دپاره دلته لاړ شي روزانه وهل روزانه لینونه یو ځل کاټ ښکاره که بل ځل ښکاره که اتلس ځله چېرته ځې او څه کوې دا چېرته ځې او څه کوې څه دپاره کوي دا خلک سړی دا د دغو خلکو وطن دی ځي او راځي به په خپل وطن کې کاروبار به کوي خو دا کاروبار ته یې نه پرېږدي
دای تباہ کړل دای برباد کړی دي لاړ شئ د کراچۍ مارکیټونو ته دا د چمن او جنوبي پښتونخوا خلک د دغه بېروزګارۍ او ضلالت د لاسه هغه مسافرۍ ته سیخ شول هغه مسافرۍ ته لاړل تاسو ته اندازه نه کیږي چې د چمن په ګیټ د بدحالۍ د وجې د ټول پښتون وطن نور ګیټونه هم د بدحالۍ سره مخامخ شوي دي محترمو د چمن ګیټ یوازې پرېښودل د چمن ګیټ په حواله سره پروپیګنډې کول دا انتهایي ناروا کار دی مونږ درته وایو چې د دې چمن ګیټ دپاره هر چا احتجاج کولو هر چا مزاحمت کولو مونږ به یې په اول صف کې ملګري وداهو ملګرو د بر وطن خلک د ډېرې بدحالۍ د لاسه د بېوسۍ د لاسه چې دلته راځي نو په دواړو اړخونو به په دوی تشدد کیږي داسې سپکاوی په روزانه بنیاد کیږي چې د انسان عقل حیران شي چې شروع څه دي او شپږ اته کروړه کام یو مونږ یو ګټ لا نشو سره سمبالولی ولې مونږ د پروپیګنډې شکار یو دلته انتشار دی په ذهنونو کې دلته په هر غاضب باندې د اولسونو اعتماد زرکی کیږي خو په خپلو خلکو باندې شکونه وي دا انتشار به د ذهنونو نه وباسو سره یو کېږو زمونږ بل وطن نشته دی ټول پښتانه په دې وطن آباد یو د خپله خاوره به آبادوو مونږ به دلته یو بل ته لاس ورکوو زه اکثر دا خبره کومه چې په لاهور کې د سیکانو تر ټولو لویه اډه په لاهور کې ده زمونږ د تبلیغیانو هم تر ټولو لوی مرکز هلته دی زمونږ د مذهبي ګوندونو ځای هم هلته دی د هر څه مرکزونه هلته دی چې زه نام نه اخلم هغه هم دي خو هلته یو بل وخت سره تېروي مونږ خو دلته د یو کلمې ورونه یو د یو ژبې ورونه یو قام یو ولې سره لانجه یو ولې په یو بل پسې پروپیګنډې کوو ولې د یو بل نه نفرت جوړوو راځئ په یو ځای شو دا خوږ وطن چې وګټو دا تاریخي وطن چې وګټو د باباګانو ارمانونه نن به په قبر کې د دوی روحونه خراب شوي وي چې دا څه شروع دي هغه قام چې تر ډیلي پورې هلته حکومتونه کول نن دومره بېوسه شو چې په چمن کې دننه هم د دوی د زنانه اوس سپکاوي کیږي او دوی لا غلي ورته ناست دي دا یو هم آهنګي غواړي دا یو کېدل غواړي دا یو خپلوالي غواړي د دې دپاره خپل ذهنونه جوړ کړئ د دې دپاره خپل فکرونه جوړ کړئ دلته چې معمولی جګړه هم راشي بیا به څو ورځې مسلسل ګیټ بند وي داسې په تورخم باندې داسې په انګور اډه او په نورو ګیټونو باندې دا نوره مسله نه ده دا یوازې هر وخت دی دا شی ثابتوي چې دلته آکا زه یمه ته به د غلام په حیث ژوند تېروې زما خوښه ده چې ستا د وطن دروازې به بندې وي که خلاصې وي نو دا غلامي به نوره موږ نه منو ورسره نور که دی ګیټ بند کوي ته یې د کیلې ګیټ بند کوه راوځه چې دی د چمن ګیټ بند کړي مونږ او تاسو به د ده ګیټ بند کوو چې ته هم تلای راتلای نه شې ته چې په ما پابندي لګوې زما له اړخه بیا په تا پابندي ده چې ته نه شې تللی بیا نو په دې خاوره باندې خپل کاروبار چې کوي خپل وسایل چې د افغانستان لوټي بیا هغې دپاره پوره غلام خان که هره ورځ بیا هر شی خلاص وي په افغانستان کې لیتیم دی او دنیا ته د لیتیم ضرورت دی لیتیم یو په د غرونو کې یو شی دی محترمو یو د دغې لیتیم دپاره دا ټوله دنیا سره یوځای شوی دی لیتیم ولې ضروري ده په دنیا کې په راتلونکي وخت کې تر ټولو زیات استعمال به د لیتیم وي د دغې دپاره هر چا سترګې پټې کړي دي هغه ته خو بیا سترګې پټې وي خو عام اولسونه چې راځي بیا به په سپک نظر ورته ګوري نو محترمو په دې حواله سره به زمونږ او ستاسو مبارزه او مزاحمت جاري وي محترمو که لږ دې خوا لاړ شو کویټه په کویټه کې ټول کاروبارونه دا د ایف سی او د فوجیانو افسرانو وراخیستي دي د کویټه خلک د کاروبار نه اوس محروم دی هلته یعنی د ځمکې د کاروبار نه راواخله تر مارکیټونو پورې دا ټول دوی سره خپل کړي دي په دا ټول وطن کې دننه یو انتشار جوړ دی یو بدنظمي جوړه ده او یو تشدد شروع دی او په نوي وخت کې یو ځل بیا د تشدد دپاره
دوی دا کار شروع کړی دی چې بیا جنگ جوړوي په دې خاوره باندې بیا د تشدد دپاره دوی یو لارې جوړوي د سوات اولسونه مو ولیدل بیا نن د چمن خلک هم راپورته دی زه ستاسو نه دا وعده اخلمه چې د سوات نه واخله تر چمن پره که غږ مو وکړو چې ټول کام ورزو د جی ایچ کیو باندې راوتاویږو بیا به ټول حاضر وی موږ په خپله خاوره نور جنگونه نه پرېږدو دلته هم ټارګېټ کیلینګ هغه حبیب رحمان که درته یاد وي لویز والا هغه یې وویشتل نو محترمو دلته د دغې نوي جنگ خلاف هم زمونږ او ستاسو به یو عهد وي یو وعده به مو وي چمن خلک داسې د ټولې جنوبي پښتونخوا خلک تاسو د ټولو پښتنو هیلې دي نو هغه به تاسو خامخا پوره کوئ محترمو دلته خبره کوو د علي وزیر یو اف آی آر ختم شي بیا بل اف آی آر راواخلي اوس یې دوه درې نور اف آی آران راواخیستل اف آی آر او دوی دعوا کوي چې مونږ په سیاست کې مداخلت نه کوو ما ته هغه د نورالله ترین والا یو ټوکه را یاده شوله هغه ویل چې یو سړي چرګ اغلا کړې وه نو په لاره کې د چرګې مالک پې راغی نو د مالک د غله ته وویل چې زمونږ هغه د غله زر زر دا چرګه پټه کړه خو په تادي کې په تلوار کې د چرګې هغه خپې بهر وتلې وې پښې نو د مالک غږ پې وکړو چې زما چرګه خو به د نه وي لیدلي خو پښې وتلې دي د چرګې ده ورته چې په قرآن قسم خورم چې ما نه دی لیدلې ده ویل چې زه چې ستا قسمونو ته ګورم او د چرګې پښې ته ګورم حق حیران شم مونږ چې د دغو جرنیلانو د سیاست د مداخلت بند کولو دعوې ګورو او په علي وزیر نوي نوي اف آی آر ګورو نو حق حیران شو دا څو ورځې هم دلته په چمن کې دوی په اولسونو دباو اچولو یره خوروله چې که څوک به جلسه ته نشي را نن د چمن اولس ورته وښودله چې سړیه ته څوک یې او ستا ډارول څه دي ته دومره حیثیت په دې خاوره نه لرې چې ته د دغې اولسونه نو علي وزیر په هکله هم دوی یو داسې پروګرام جوړ کړی دی چې که دا به معافي غواړي علي وزیر کله هم معافي نه غواړي معافي به دا جرنیلان غواړي محترمو حنیف پښتون په جیل کښې دی زمونږ اوس هم په دا دوه ورځې کې 19 ملګري د جنوبي پښتونخوا ونیول شول بس سمیت نور باچا زمونږ صوبایي کوارډینیټر 19 ملګري یې په دې پورې ونیول چې دا ستاسو چې کوم وطن دی ته په خپل وطن کې جلسه نشې کولی دا به د پنجاب د یو جرنیل خوښوي چې ته به جلسه کوې که نه نو د خپلو قیدیانو دپاره به هم زمونږ مبارزه جاری وي په 11 تاریخ به په ډی خان سے قریشي موړ چې کوم مین ځای دی د خیبر پښتونخوا د راتګ د پنجاب نه دا به ټول بند کیږي پرون بله ورځ ډاکټر ګل عالم د په دې حواله سره ویډیو هم کړې ده موږ به کلک هلته ولاړ وو د په 21مه صدۍ کې پښتون قام د دنیا د مقابلې نه پاتې شوی دی که په علمي سره باندې مونږ خپل کام ګورو نو مونږ دومره پاتې شوي یو چې د خپلې خاورې تاریخ هم د پیرنګیانو په کتابونو کې ګورو که هنر ګورې نو په هنري سطح باندې هم مونږ دومره پاتې شوي یو چې زمونږ په خاوره چې د څومره هم سامان دی دا په پردي وطنونو کې جوړ شوی دی مونږ په خپله خاوره کې بې هنره ساتلی شوي یو 15,000 کاله تاریخ مو دی خو تر اوسه پورې مونږ په جدید دنیا کې منظم نشوو دا لوی کام دا تاریخي کام که مونږ جوړول غواړو د دې دپاره به په یو منظمه طریقه باندې په یو منظم تنظیم کې مونږ خپل پرمختګ کوو نو ستاسو د ټولو نه دا خواست دی چې د خپل وطن په حواله سره چې هیڅ کله غفلت در نه ونه شي او دلته چې وړوکی ظلم حق کیږي زمونږ او ستاسو سرونه نه دا خاوره به ژغورو د دغې خاورې ساتنه به کوو زه رښتیا درته وایم هغه د خپلو احساساتو الفاظ نه را سره پیدا کیږي چې کله کله دا را یاد شي چې څومره غټ کام او تاریخي کام د
د څومره بې نسله او کم اصله خلکو غلام جوړ شوي یو، څومره بې نسله او کم اصله خلک زمونږ په خاوره باندې دلته با اختیار شوی دی. او زمونږ دا تاریخي وطن، دا مونږ یو لوی کام، دا څنګه داسې خوار او سپک لاندې پاتې شوي یو. نو د دغې ټولې بدحالۍ د ختمولو دپاره به زمونږ او ستاسو مبارزه جاري وي. پی ټي ایم اول 10 کاله خواري کوي، شعوري خواري کوي چې خپل کام یو ځل راټول کی. بیا که مونږ یو ځل راټول کو، انشاءالله هغه ورځې به راشي چې په دې خاوره باندې، په خپله خاوره باندې د پښتنو خپل اختیار وي او دلته هیڅ د بل چا واک او اختیار نه وي په دې خاوره باندې. او انشاءالله په خپل مزاحمت به دغو ته شکست ورکوم. آخر هغه خلک چې کله کله د ریاست یا د پنجاب د اډر لخوا یو پښتون مونږ ته رامخته شي، هغو ته یو خبره کوو چې بالکل نوکري کوئ، تنخواه اخلئ، خو په خپله تنخواه باندې خپله پښتو مه خرڅوه. داسې نه چې یو طرف ته د پښتون وطن بچي د خپل وطن دپاره راوتلي وي، په بل طرف ته د پنجاب له اړخه ورته ولاړ وي. دغه یو ټیک خبره نه ده. د خپل خاورې حمایت وکړه. که د دغه خاورې هر بچي د پردو حمایت پرېښودو، د دغو استعماري خلکو حمایت یې پرېښودو، بیا څوک هم موږ ته لاس نشي راوړلی. پښتون قام خپل د انتشار نه بچ کول او د ظالم یو داسې حکم هم نه منل چې د دغې خاورې دپاره نقصان دی وي. او یو خبره بله هم کوم، هر هغه قانون چې دا خاوره دوی پې لوټي، په نږدې وختونو کې به د هغې د ختمولو هم پوره کوششونه کوو او د دغې مبارزې سره به موږ کلک ولاړ وو. او په آخر کې زه دا درته وایم چې د راتلونکي حالات کې د ظلم خلاف، د جبر خلاف، د استعماریت خلاف او د غلامۍ خلاف به تاسو چمتو وئ.